أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في غمرة ساهون. سورة الضاريات 11 نمبر آیات. په 11 نمبر کې هغه خلکو علامات ذکر کیږي چې کوم الله تعالی ورته دین توفیق نه ورکوي او هغه د اسلام او دین او د شریعت د عملي کولو نه محروم کړي دي. نو باغی کې اوله علامات دا و چې کوم خلک اٹکل وینا کوي او دلایل ته نه ګوري، تحقیقات ته نه ګوري او چې څه بلډره ولاړیږي نو بس دغه شند کې ولي او وایي چې بس دغه سمې خوخه دا او دغه سیده د اٹکل وینا ته بغیر به سند خبره کول، به دلیل خبره کول، دا صفات چې بچا کې موجود دی الله تعالی او در بدن باندې عمل کول توفیق نه ورکړي. او چې کوم خلک په سند سره خبره کوي، په دلیل سره خبره کوي، اٹکل نه وي نو دې ته الله تعالی توفیق هم بیا ورکړي. دوی معنی خیدا ده الذين هم في غمرة ساهون، هغه خلک چې په غفلت کې بیهوش دي، هغه خلکو ته الله تعالی توفیق نه ورکړي چې بالکل ځان په غفلت کې اچول او ځان د سره خبرې نه او اس دنیا د دین خدا او اسلام د متعلق څه خبره سره کار نشته. اګړه خلک دې موږ عوام یو، نو عوام ته کې نه روسته په هیڅ کام پړه باندې نه راولي چې دین کم تر ته لاړ او څه کول پکار دي څه کول پکار نه لري، بس موږ عوام خلک موږ عوام یو. نو د دې خلکو یو علامه ده چې دی په غفلت کې بیهوش وي. ساهون په معنا د بیهوشي سره راځي، غفلت سره راځي، جهالت سره. نو دا خلک په غفلت کې بیهوش دي، په غفلت کې جاهلان دي، نه خبره دي. نو کم خلک ځان خبرولو کوشش نه کوي، الله تعالی ول توفیق نه ورکوي، بیا د صفات کې يسالونک دوی تاسو کوي ایان یوم الدین، چې کله به ورځ د قیامت دین بدلې ته وي، کله به ورځ د بدلې چې خلکو د خپل اعمالونو بدله میلاو شي. دا تاسو په دې بتاور د اعتراض باندې کوم ملحدین او د اسلام دشمنانو سره دلایل د سره یینو نو دي شکونه وسوسې ولاړی او د شکونو وسوسو نه دوی فائدہ پورته کوي. اسلام په مقابله کې بس دي سره هم د قمر سرمایه ور سره چې یو شک جوړ کی وسوسه جوړ کی. قیامت باندې بدوی اعتراض کوي چې تاسو وایي چې قیامت شته او دی ویل مونږ خو یې نه منو. نو د قیامت د ثابتولو لپاره تاسو خو دلایل خودل، لیکن تاسو په کې دا ټکی ماته وایي چې قیامت په کم تاریخ باندې قایمیږي، تاریخ وخایي، نو علاوه من قیامت ومنو. یعنی دوی په دلایلو کې باس نشه کولای، دلایل ور صحیح دي خو تعین تاریخ نشته دی، په دې وجه نه منو. در دوی وسوسه او اعتراض ماره په قرآن ذکر کړی دی. وایي دی مثال دسي دی چې یو چاته پانسی اورول شي، حکم راشه چې دای مجرم ترې پانسی اورول شي، درې پانسی شي او دغه مجرم وایي چې نه پانسی کیږم، زګه نه پانسی کیږم، چې دا کم خبر چې راغله د پانسی کیږي نو دا کم تاریخ ورکړی دی، کم تاریخ پانسی کیږم، تاریخ ورکړی دی، تاریخ ته معلوم دی. نو بس خبر به جواب به وځي نه تاریخ مونته نه معلوم، خو د حکم راغی چې پانسی دي دی وو چې نه تعین تاریخ نشته نو بس پانسی نشته دی، زینه منه. دا جهالت ته انتهایی جهالت. ځکه چې یو کار کیږي او تاریخ نه دی معلوم، نو د تاریخ نه معلومتیا به وجه باندې کار سم ملتوي کیږي، خو نه خو کی بیا کیږي. نو دوی به د قټه دلیل دا وجه تعین تاریخ نشته، کله به ورځ د قیامت تاریخ کله دی. الله تعالی جواب کوي یوم په هغه ورځ باندې هم علی النار یفتنون، چې دوی ته په اور باندې سزا ورکړل کیږي، دغه تاریخ دی. دا مناسب جواب دی. لکه سره دغه څه کسته وایي چې کم کسته پانسی ته ورول شي دی نه مني چې تعین تاریخ نشته، ځکه زه نه منم. او کله تاریخ دی سره ورته جواب ورکړي چې بس هغه تاریخ دی چې په دې معنی کې د لپړې واجی زران دي کې تک تاریخ دی، نو دغه شان جواب ورکړي. دوی خو اصل کې ځان خبرول مقصد نه و، اصل کې اعتراضونه وسوسې جوړولې. نو وسوسو جواب هم په دغه طریقه باندې ورکړل چې بس په هغه ورځ چې کلم د جهنم ته ورواجه بس دغه ورځ ذوقوا وسکئ فتنتکم، عذاب خپل، هذا الذي ده هغه عذاب كنتم به تستعجلون، داس بجلتي باندې غوښتو. کافرانو مصدام ویل چې اول تاریخ معلوم نه لري او دویم کې د قیامت رښتیايي نه وستي راشي وسی قائم کا را دي چې موږ باندې جړ سوران کی. نو دې ځکه کې به چې کله دی الله تعالی جهنم ته واجه دا ورته هم وایي چې هغه سو هغه عذاب د تاسو بجلتي باندې غوښته چې وستي میلاو شي، بس درغه او اوس به کې سوځيږي.
ان المتقین فی جنات و عیون. دې ځکه نه خو د مؤمنانو دپاره بشارت دا دوه ډلې دي، د مؤمنانو دپاره د کافرانو. کله د کافرانو احوال ذکر کیږي، کله د مؤمنانو، چې دواړو ښه وضاحت وشي. نو یقینا پرهیزګاران خلک په جنات و عیون، په باغونو او چینو کې چې کوم ځایونو کې اوسېږي دا به ښایسته ښایسته باغونه وي، دلته کې به ښایسته ښایسته چیني. آخذین ما آتاهم ربهم، دی به اخیستونکي د هغه څه چې ورته ورکړي یې رب خپل. رب چې ورته کوم نعمتونه او کوم احسانات ورته ورکړي دي په جنت کې، نو دوی به په خوشحالۍ سره قبلۍ اخلي به. یعنی الله چې څه ورکوي دا دومره قیمتي څیزونه دي چې په دې کې د شک او د سوچ او د فکر گنجایش نشته، دا چې والم که وانلم پیدا به وکړي که به نه کړي، نه دغې ته پکې ضرورت نشته. بس جنتیان به ډایرک اخلي، هغوی ته معلوم دی چې په دې کې نقصاني شی نه وي. نو دا جنتیان به اخیستونکي، دوی به اخیستونکي د هغه څه چې ورته ورکړي رب خپل، کم اجر او ثواب چې خپل رب ورکړی دی به یې قبلۍ اخلی وي. انهم یقینا دوی کانو قبل ذلک مخکې د دې نه محسنین نیکان خلک. دومره لوی نعمتونو مستحق دی ولی شو الله یې ولې ورکوي؟ نو جواب یې دا دی چې یقینا دیو قبل ذلک د دې نه مخکې، د قیامت نه مخکې په دنیا کې محسنین نیکان خلکو، احسان کوونکي خلکو، نیکانو. چې کله دوی نیکانو د مخلوق سره به ښېګړې کولې، د الله تعالی په دین باندې به عمل کا او نیک خلکو، نو د هغې د نیکۍ قانون دا د هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د نیکۍ احسان د بدله احسان بس احسان دی، ښېګړه ده. چا چې ښه کار کړی د بدله یې ښېګړه ده، چې ښېګړه به ورسه کېږي. نو دوی نیکان خلکو، نو اوس بدله هم دا ده چې جنت ته میلاو شي. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، دوی و ډېر لږ په شپه کې هغه چې وده کېدل به، شپې به لږ وده کېدل. جنتي خلکو علامات دی چې دوی په شپې خوب کم کوي او زیات ټایم په عبادت کې د شپې هم تېروي. هغې کې د دیني کتابونو مطالعه، دعاګانې، ذکر، اذکار، منځ دا ټول پکې شامل دي. دغې نه علاوه د دین نور خدمتونه، دعوت، هغه خلک چې د شپې د کافرانو سره په جهادونو کې لګیا دي دا ټول پکې شامل دي او لږ وده کېږي. دا معنا چې کوم ده دا اکثر مفسرینو ذکر کړې ده چې د دې معنا هم دغه ده چې دغه جنتي خلکو علامات دا دی چې قلیل من اللیل ما یهجعون، ډېر کم د شپې نه دا خلک وده کېږي او زیاتو نه وده کېږي، ایښي خدمتونه کوي د دین عبادات. خو د ځینې مفسرینو رای دا هم ده چې په دې کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم شامل دی. دغه شان د امام مجاهد رحمه الله پکې هم شامل دی، لوی مفسرین دي. هغوی وایي چې دا ما په دې ځای کې ما یې نافیه دی، د نه په معنا سر راځي. نو د دې معنا داسې ده چې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، و دوی قلیلا من اللیل ډېر کم د شپې نه ما یهجعون نه وده کېدل. یعنې د شپې په کمه حصه به کې داسې وه چې دوی به نه وده کېدل، زیات به وده کېدو. اوس د شپې په کمه حصه کې چې نه وده کېږي، نو دې مطلب به دا شي. د ځینو علماو رای دا ده چې د دې مصداق دا جوړېږي لکه امام جعفر باقر رحمه الله چې کوم لوی عالم تر شوی دی، نو دی وایي چې کوم کس د ماښام د مانځه نه وروسته نفل وکړي، لکه شپږ رکعته نفل مشهور دی، اوابین چې ورته ویلی کېږي، د ماخوستن او د ماښام منځ کې څوک دغه نفل وکړي، یا د ماخوستن لمونځ وکړي ورسره لږ غونته کې نفل وکړي، یا د بانګ نه لږ مخکې راپاڅېږي او لږ نفل پکې وکړي، چې هغه 2 رکعته 4 رکعته 6 8 پورې روایت پکې شته چې څونه پکې د وکړل. نو دا د آیت مصداق د چې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. جنتي خلکو علامات دا د چې د شپې په لږه حصه کې دوی وده کېږي. قلیلا من اللیل ما یهجعون، په کمه حصه کې دوی نه وده کېږي. نو لږه حصه پکې دا شوه چې نه وده کېږي، زیاته حصه دا شوه چې وده کېږي. نو په دې طریقه باندې په دې کې ټول مؤمنان شامل دي چې کوم د ماسخوتان منځ کوي، سحر منځ کوي، او دې منځ کې د سنت او د نفل پسې لږ خیال مو ساتي. نو دې آیت مصداق جوړېدی شي. خو د اولنۍ وضاحت نه معلومیږي چې نه، هغه خلک چې په لویې مرتبې والا خلک به هغه خلک چې په کمه حصه کې به دوی ایښي او کمه حصه کې به دوی ودی او زیات به ایښي. او د دې دویم معنا بالکل د هغې پاکس باندې راځي چې جنتي خلکو علامات دا دي چې شپې په لږه حصه کې دوی نه وده کېږي، نو زیات وده کېږي، شپې زیاته حصه کې دوی ودی. دې به د دواړو روایاتو تاییدات احادیثو کې هم شته. وبالاسحار هم یستغفرون، او په وخت چربان کې دوی بخښنه غواړي. اسحار جمع د سحر، د سحر
د شپې شپږمې حصې ته ویل کېږي. غونډه شپه چې په شپږو حصو کې تقسیم کړي، دا ګنټې منټونه په شپږو حصو کې تقسیم کړي، نو اخرنۍ شپږمې حصه یې دې سحر وایي، چربان. او په دې کې د بخښنې غوښتلو ډېر زیات اجرونه راغلي دي، ډېر فضایل راغلي دي. یو حدیث مبارک کې چې نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی د خپل شان مطابق نږدې اسمان ته په دې ټیم کې راشي او د خپل شان مطابق یو اعلان کوي چې څوک شته چې زمانه بخښنه وغواړي زه معاف کړم، څوک حاجتمند شته چې دعاګانې وکړي او زه ولا قبول کړم، څوک شته چې هغه بخښنه وغواړي او زه ورته ګناهونه وبخښم. په دې ټیم کې عام د معافۍ اعلان. نو په دې ټیم کې استغفار ویل ډېر اجر لري، ډېر ثواب دی، ډېر اهمیت دی. لیکن دې ځکه کې یو سوال شته او هغه دا چې کوم خلک د ورځې د دین خدمتونه کوي او د شپې بیا هغوی لږ اوده کېږي او زیات عبادت کوي، نو دا خو ډېر نیکان خلک شو، د دې نه خو ګناه ډوله ونه شوه. بیا د بخښنې غوښتلو معنا څه شوه؟ که د اولنۍ معنا یې واخیسته چې نو اله، که دویمه معنا یې واخیسته چې بیا دغه اعتراض نه راځي. د دغې سوال جواب دا دی چې کوم خلک دومره لوی عبادت کوي نو هغه اصل کې دغه خلکو د الله تعالی شان پېژندلی، د الله تعالی ذات او صفات یې پېژندل چې الله تعالی څومره لوی ذات دی، څومره زیات عبادت لایق دی او موږ سره څومره احسانات ښېګړي دي. نو هغه د الله تعالی ذات په حقیقت کې پېژندلی، نو چې د خپل عبادت ته وګوري دا ډېر کم ښکاره شي. نو چې کم ښکاره شي نو استغفار شروع کړي چې الله تعالی داسې مې وبخي، ما ستا د بندګۍ حق ادا نه کړو، ته خو ډېرې بندګۍ مستحق وي خو ما دومره ونه کړه، کمه مې وکړله، لهذا ما معاف کړي. نو په دې اعتبار سره دې بخښنه غواړي. وفي اموالهم او دوی په مالونو کې حق للسائل والمحروم، حق دې د پاره د سوال کوونکو خلکو او هغه خلک چې محرومي غریبانان دي. سائل او محروم کې فرق شته دی. سائل حاجتمند ته ویل کېږي چې ښکاره سوال کوي غواړي، او محروم هغه حاجتمند ته ویل کېږي چې د ډېر شرافت د وجه نه چاته وایي نه خو ضرورتونه او حاجتونه یي، نو دې ته محروم ویل کېږي. نو په دې آیات کې دا مسله ثابته شوله چې دینداري، بزرګي او د جنتي خلکو علامات دا نه دي واضح. چې سره صرف اذکار کوي، تهجد لمونځ کوي او بس، نور چې کوم دی د هغې په خرچه د الله تعالی په لار کې سره نه کوي، بخل کوي، دا جنتي خلکو علامات نه دي. بلکې جنتي خلکو کې دا خبره ده چې د نور عبادتونو سره سره مالي عبادتونو کې به هم نه دي پوره حصه او دی به سائلینو ته محرومینو ته خرچه هم ورکوي. بیا سائل خو هغه کس ته چې ښکاره باندې غواړي هغې له خو به ورکوي، خو محروم هغه کس چې ښکاره باندې نه غواړي او ښکاره باندې اثار پرې نه ښکارېږي لیکن دا ضرورتمند. نو وایي دې کې دې مسلې ته اشاره د معرفت القرآن لیکلي دي چې کم نیکان خلک یې کم د الله تعالی رضا حاصلولو والا خلک، نو په دې خلکو باندې دا هم لازم ده چې د معاشره کې به د هر فرد جدا جدا پوره خیال ساتي او د معاشره باندې به کلک نظر ساتي چې کم سړی ضرورتمند دی، کم ضرورتمند نه دی، کم یې ښکاره غواړي، کم یې د سره غواړي نه خو حاجت یې شته دی، نو به د معاشره به د نظر د خلک به دوی پېژني، خلکو معلومات به دې حاصلوي او د معاشرې نه به دې غافله نه وي چې بالکل د خلکو نه خبر نه چې په خلکو باندې څه تېرېږي او په خلکو باندې کم حالات دي. بالحال نو د جنتي خلکو علامات دا نه دي، بلکې علامات کې دا دي چې خلکو باندې به نظر ساتي، خلک به دې داسې پردن دی د احوالو نه به خبرې چې دې داسې دي بدني لحاظ باندې، دنیاوي لحاظ باندې، ضرورت په لحاظ باندې، نو بیا د علامات د جنتي کېدی شي. وفي الارض آیات للموقنین، او بزما کې هم ډېرې نښې د قدرتونو دي د هغه خلکو دپاره چې په الله تعالی باندې یقین شته. یعنې کوم خلک چې د الله تعالی باندې یقین شته نو هغوی دپاره ډېر دلایل پر ځمکه کې موجود دي چې دوی د الله تعالی قرآن ته معلومولی چې د آسماني کتاب دی، پیغمبر علیه السلام ته معلومولی چې د الله تعالی پیغمبر ته رالیږلی دی، قیامت ته معلومولی شي، حساب کتاب ته معلومولی شي چې کله د ځمکې کې د کوم نظام موجود دی په دې باندې سوچ وکړي، د دې قدرتونو یو اندازه ولګي، په دې بوټو باندې، په دې میوو باندې، ځمکه کې چې کوم دننه څه پراته دي، کوم چې په دې کې سټور دي، کومه طریقه ته خلک فایده اخلي، د انسانانو د قسمونه انداز به د ټولو باندې چې یو نظر واچه جوور سوچ پکې وکړي د الله تعالی ډېر قدرتونه به دې مخې ته راشي. بیا به د قیامت هم یقین شي او د نبي علیه السلام رسالت او د قرآن حقانیت د ټول به یقین کې راشي. د هغه خلکو دپاره چې یقین یي په الله تعالی باندې یقین نازي. کم چې شکی وهمي خلک دي، ضدي خلک دي، هغې خلکو دپاره د دلایل کار نه ورکوي. بیا وفي انفسکم، ستاسې په نفسونو کې هم افلا تبصرون، آیا تاسو نه یې؟ که تاسو د خپل ځان ته وګورئ، د خپل پیدایش نه راونیسئ او خپل وړوکوالی، ځواني، داسې چې کم سفر د ژوند روان دی، د انسان ضروريات او د انسان یو اندام باندې پوره تحقیق او سوچ، نو انسان ته د الله تعالی د قدرتونو یو لویه نظاره به مخې ته راشي.
بیا د دې سوچ لپاره دومره جوور عقل او مطالعه ضرورت هم نشته دی بلکې سرسری نظر سره هم کیږي نو په دې وجه الله تعالی او ابلا تبصرون آیات تاسو بستر کو باندې نه دا هر څه د ښکاری نه چې الله تعالی قدرتونه ته معلوم دي